هذه مسائل التمرين معنى قولهم كيف تبني من كذا مثل كذا. دا مسائل د مشق دي او د دې معنا دا ده چې ته به څرنګه جوړې یو صيغه د بلې صيغې نه. تمرین دا هم د علم صرف د احکامونو یو حکم دی، چونکه د دې نه مخکې قواعد تیر شي، اصول تیر شي، حذف وشي، تخفیف وشي، یو صيغه د بلې نه جوړول وشي، مصدر دی د هغې نه ته څومره مشتقات دي هغه جوړی او د هغې طریقه هم بیانېږي چې اسم فاعل به داسې جوړی، اسم مفعول به داسې جوړی، په ډېرو صيغو کې اعلال وشي، هغې کې حذف راشي، ترخیم پکې راشي، زیادت پکې راشي، تصغیر دی یا جمع تکثیر ده، زیادت پکې راشي. اوس دغه خبرې چې دا ما اجمال وکړو او تفصیلی کتابونو کې وویل شو، د دې د اجرا یو صورت د یو څو صيغو د ټولو نه صرف دې دپاره چې ستانه پکې امتحان اخلي چې آیا دا سبقونه، دا قواعد، دا اصول، دا حذف اعلال، دا تخفیف، دا تاویل، آیا سدی پکې زده کړه؟ لکه څنګه چې کالو سر ته تعلیمی کال تیر کې او علم حاصل کې بیاستانه په هر کتاب کې امتحان اخلي. دا تمرین په حقیقت کې امتحان دی چې تا په دې امتحان کې سستا پوزیشن او حالت دی جوړیږي. محنت خو دې کړی دی، نو هغه وخت کې بعض خلک د هغې نتیجه ښه راشي او د بعضې کمزور راشي. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. نو دا تمرین هم د دقې دپاره دی چې گویا تا ته اجرا د دغې قواعدو کوي او ستا امتحان پکې اخلي. په دې وجې نه موږ ته به استاذ محترم فرمایل چې په تمرین کې به استاذ سوال کوي او طالب به جواب ورکوي. استاذ به سوال کوي او طالب به جواب ورکوي، او چې طالب غلط جواب ورکو استاذ به ورته د هغې تصحیح وکړي. نور به دا کار د چای دا به د طالب وللوي. او دلته دم دغسې چې په دې کې به تاسو ته خبره راشي چې یو ملا د بل نه تپوس وکړو، د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې دا ټکی به څنګه جوړی د پلاني ټکي نه. نو د دغې نه هم دا معلومه شوه چې په تمرین کې به سوال د استاذ د طرف نه او جواب به د شاګرد د طرف نه. خو دومره اوږد وخت په سالانه چې پړاوی هغې کې وي، خو په دوره کې نه وي، نو دې کې بیا مونږ ګز راکړ. خیال کې مراله؟ خو خیر طریقه دا ده، طریقه به ځان سره ذهن کې کېدی. زما وروڼو د آیاتو ساتئ وروستو چې دا کتاب تاسو ووي نو ډېر ملګري به داسې چې پې پوه شو ښه، اگر که مونږ بعض ځایونه سرسري وي، بعضې ملګري به داسې وي چې هغې به پوره نه یې پوه شوي. خدا یاد وساتئ چې د استاذۍ او د شاګردۍ یو برکت دی. دا کتاب 10 کاله پس راواله او چاته یې وایه، الله پاک بس تا ته شرح د صدر نصیب کوي. تاسو خیال ته راغله
دا کتاب ما چې چانه ویل او ډېر سرسري مې ویل داسې ارادتن مې نه ویلې خو چې پړاول مې د کوم وخت نه شروع کړو نو ما ته خپل استاذ مخې ته شو دامت برکاتهم العالیه او دا هغه ټولې خبرې ما ته مخې ته شوې چې کوم کتاب ته کېناستم او مسله مې شروع کړه عبارت مې شروع کړو دا هغه تقریر زما مخې ته شو اوس ما ته یقین و چې بعضې تقریرونه د هغې د داسې ورځو وو چې ما نه اورېدلي وو نه پرې پوه شوی وم خو د استادۍ او د شاګردۍ په کتاب کې د حاصلولو د ډېر لوی برکت د دې وجې نه زمونږ کوشش دای دا و د دې نه پس به مې چې مونږ کتاب ختمو اگر که تش عبارت ووایو خو کتاب به ختمو د کتاب ختمول ځان له یو برکت دی ښه بهر حال نوې فرمایل هذه مسائل التمرین دا مسائل د مشق دي معنا قولهم معنا د قول د علماء کیف تبنی من کذا مثل کذا سرنګ به جوړی ته د فلانی لفظ نه مثل کذا پشان د فلانی لفظ یو لفظ د بل نه به جوړه دا کوم لفظ چې تا جوړ کو دته به مبني ویل کیږي او چې د چا په شان تی دی جوړ کو هغه ته مبني علیه ویل کیږي او چې کوم لفظ د ته درکړی چې د دینه جوړ کا نو هغه ته مبني منه ویل کیږي دا درې ټکي یاد کا مبني منه مبني علیه او مبني چې کوم لفظ دی جوړ کو لکه تا مخ کې بل کتاب کې دعا ویل چې د دینه د صحائفو په وزن جوړ کا دا صحائفو مبني علیه دی او د دعانه چې د صحائفو په وزن جوړ کا هغه موږ دعایا جوړ کړو نو هغه مبني شو او دا دعا څه شو مبني منه شو دقه تخیالو کا اوس تفسیر کوي کیف تبنی من کذا مثل کذا د دې تفسیر کوي اذا رکبت منها زینتها هر کله چې جو مرکب کې جوړایې ته منها دغه لفظ نشي دا مبني منه دی زینتها په وزن د هغه لفظ باندې چې هغه مبني علیه دی چې هغه ته د اصل وي د صوت وي اصل وعملت ما يقتضيه القياس او تعملوا کې هغه عملو کې چې تقاضا کوي دا عمل قیاس کیف تنطق به توسرنګ تلفظ کې پاغه باندې نو پدې کې درې قول دي درې مذهب دي یو مذهب د ابو علی دی یو مذهب د بعض علماء دی یو مذهب د جمهور عالمانو دی ابو علی وی وضاحت کوي وقياس قول ابي علي قياس د قول د ابو علي دا دی ان تزيد وتحذف چې تبل زیاتی کې هغه حرف وتحذف حذف کې ما هغه حرف حذف فی الاصل چې حذف کړی شوی په مبني علیه کې چې دې ته اصل وي قیاسا په قیاس باندې سمانه یعنی که په مبني علیه کې د حذف او د زیادت قاعده او قانون موجودو اول ته کتا یو حرف چې کوم دی هغه حذف کړو یا یو حرف دی چې کوم دی زائد کړو نو تبا په دې مبني کې هغه حرف زیاتی کې هغه حرف به چې کوم دی حذف کې خیال کې مراله ولی سے دې پر اوس وګټ مولای مړه شیخ ګیره دې زمانہ راټه شي ظالم خیال ته خبر رااله ما ته سویلی ګوره د مشرین په عمر باندې او عمر ټول واړو راځي خیال کې هغه زمانہ مشران او د بل مولا وی دا چې مشاکه خبره مې کوله وای وړل مشر مشر نه وړو کې چې ګیره سپینه شوی زه څو کوم ما ګول نه سپینه کړ خدای نه تاسو کې دا ګیره د ول سپینه کړی دا دې مولا نه وری مشر کړی خیال کې دراله نو ما ته وګوره
ابو علی سوی چې په مبني علیه کې حذف او زیادت د قاعده مطابق د قانون مطابق راغلو نو په مبني کې به حذف کې خیال کړه او کنا د قاعده مطابق نو راغله نو بیا به حذف نه کې بعض عالمان وایي چې نه چې په مبني علیه کې حذف او زیادت راغلو کله قاعده مطابق او کله قاعده مطابق نو خلاف القياس كموافق القياس خطبه چې کوم ده دغه مبني کې هغه حرف حذف کې یا به زیاتی کې زیاتی کړی شو او جمهور علما و چې نه ګورو با که په مبني علیه کې قاعده وا او کنه او الت حذف شو نو په مبني کې به الت حذف کې او زیادت به یو قانون به ګوري که وو په کې قانون او جاری کېده نو حذف به کې اکه نه جاری کېده بیا به نه چې کوم دی حذف کې ونه به یو حرف زائد کې وقياس اخرين قياس د نور عالمانو چاغا قیل والدی ان تحذف المحذوف قياسا عدالت چې حذف کې به محذوف قياسا او غیر قياس یا غیر خلاف القياس كموافق القياس خو چې حذف شوی دی نو په مبني کې به حذف کې خامخا کې خبره باندې پوښښ او نو د جمهور قول ذکر نه کا خود به خود پاتې شو معلومه شو چې هغه کې دا چې د قانون مطابق حذف په دې مبني کې موجود او کله قانون مطابق زیادت کېده او کله قانون مطابق نه کېده نو بل بیا د قلار کېنا چې کوم ځای نه خارختي نو څه لګره پروک سر داونه دی خاجي فمثل محوي من ضربه مثل د محوی چې جوړه د ضربانه د جمهور مذهب اول ذکر کوي نو مزوربیون بوي دا محوی اول معلوم ک چې ناسوک دي دا د باب تفعیل د صيغه د اسم فاعل حي يحيي تا نو څه د اسم محيي يون نو په محييون کې په اخریه کې د قاضي صاحب کله جاری شو خل کدراله زما په سخیله واته لاړه انتقادیه تنویر را یې د حذف را نو څه جوړ شو محین اوس دا محین چې کله ته منسوب کې یې نسبتی ور سره راوړي نو دا اوله سبو کې په دې اولو دوو یو به حذف دا یو یې به حذف شو بل به په واو بدل شي نو محویون به پکې وي نو څو ټکی پکې حذف شو دوا یو لام کلمه او یو په عین کلمه کې چې کوم تشدید راغلی و هغه نه دی یو حذف خیال کې دراله نو اوس واپس لاړ شه ضربتا ضرب یضرب تضریب اسم فاعل دراله مزوربون د دې سره چې نسبتی مرګ کې نو مزوربیون به د چا پنيس د جمهور ځکه حذف دلته قاعده متوجه نه اخو چې کوم دینو لفیف مقرون پدې د عین کلمې معیار راغلی و پدې د لام کلمې معیار راغلی و نو تاغه قانون په جاری کړو حذف دی وکړو خو په مزوربون کې یشتنو نو یې نسبتی برست راوړي مزوربیون به وي وقال ابو علي مزوري او ابو علي وي مزوري به وي ولی دا مزوربون دي صحیح دي مزوربون دي نو هغه یو به هوته لاړ پوښ مطلب باندې مزوربون به سو لام کلمه نه هغه خلاړه هغه یې دا لکه څنګه په محیون کې اخیری یې دا التحذف شوی د قیاس مطابق نو دلته دی حذف نو مزورین ته نه جوړ شي مزورین محین نو دا یواری بلم ته درکا یواری بلم ته درکا نسبت لپاره او دا بل لري خو په نه بدلیږي په خپل حال پرې دا نو مزوریون به پکې وي مزوریون دا د ابو علي مذهب هم دی او دا د قیل والا مذهب هم دی ابو علي وایي چې په قیاس حذف شوی نو په مبني کې به حذف کې او قیل والا وایي که په مبني علیه کې قیاسی حذف او که غیر قیاسی حذف خو ته بدل ته چې کوم دی په مبني کې حذف کې څنګه ورالي ومثل اسمن او مثل د اسمون وغدن او د غدن من دعا چې دعا نه جوړه
نو دعون دعون ودعون دا اسمون اصل اول معلوم کا سمون دے سرے یا سمون دے بار بار تیر شو کنا نو چکل دا دعا نے جوڑے نو دا دعا اصل معلوم کا یعنی حروف اصلیه دا دعا معلوم کا اگر دال عین ووجی نو کد سمون پشان جوڑے نو دعون بوئے او کد سمون پشان جوڑے نو دعون بوئے او غدون دے غدون داغی کلام کلمه حذف شوی دا نو چې ته کله د دعا نه جوړې نو دعون بوي غد ون پشان دي و لا ادعون ادعون ولا دعون ادعون باندې د اسمون پشان دي او داوی بنیز باندې بوي د چا بنیز باندې چې حذف راغلی دی هغه کې به اسمون او دعون وي خلافا للآخرين نور خلق له خلاف ثابت دی چې کوم د دې خلاف دي ومثل صحائفه مثل د صحائفه من دعا چې جوړې د دعا نه دعایا دا به دعایا وي بل اتفاق په اتفاق د ټول علما او الا حذف في الاصل ځکه حذف باصل کې نشته اول صحائفو جوړ کړه چې دا څنګه جوړ شوی دا د صحیفتون د صحیفتون سیرانه منتهى الجموده نو طریقه ته معلومه اول دواړه حرفونه دي مفتوح کې په دریم مقام کې د الف راوړو د الف نه رسو یې زائد راغلی دا نو صحا یفون صحا افو جوړ شو د الف د مفاعل نه رسو چې حرف علت راشي ابدلیږي په حمزه باندې نو صحا افو شو حذف نه راغلی کنه حذف نه راغلی اوس چې د دعا نه جوړه نو دعا ماده معلومه ده چې دال عین وودي دال عین نو دال عین بدواړه مفتوح کی او دریم مقام کې به الف راوړي دریم مقام کې به الف راوړي نو د الف نرستو دا الف چې وستا تخکاری دا وو دا ونشي نو دعای وو بشي څه بشي دعای وو بشي دعای وو کې یو قاعده تا تراله چې دعای وو دا وو دا حمزه یاو پچا بدل شي په حمزه د الف د مفاعل نه رستو واقع نو دعاء وو شو خدا وو اوس په یی بدل کی د کسرې نه بعد واقع ده نو دعاء یو بشي د خطوایا غقلو په جاری کې چې د الف د مفاعل نه رستو حمزه راشي او رستو د یوي دا حمله په یی مفتوح بدل کی او اخر یی به الف نو دعاء یو بشي بیا غي اخیره یې پالي نو دعا یا بتن جوړ شي فکر او تکوا درې سلور پیری دی وی ښا نو د ټولو په مذهب کې بداسي ولی د جمهور باندې دغه قول اخو دې خود نور باندې او د قیل والا باندې او د ابو علي باندې دغه قولي وجدالا چې په اصل کې چې مبني علیه دې حذف نه راغلی حذف نو حذف باندې ومثل عنسل من عامله مثل د عنسل دا چې جوړي د عاملنا نو عنملون بوي ومن باع د باع وقالنا بليعن وقنولون بوي باظهار النون فيهن فاظهار د نون سره په دې ټولو صيغو کې للالباس بفعل بل بفعل د وجد التباس نه د فاعل سره على مالون دا تا معلومه ده چې په عنصرون کې ماده عین سین لام دي نون زائد ده نو عامله کې ماده عین میم لام دي نو په دغه عین نرستو فکر یې نرستو نون زائد کې نو عملون بشي قال کې قواله ده قواله مطلب دا چې ماده قاف او لام دي او تباع کې بیاع ده ماده با یا عین دي نو دا عملون په شان چې وي نو بلیعون بوي او قنولون بوي ایک ادغام کیږي خو ادغام بلې کې دا به ظاهر وي قنولون بوي بلیعون بوي عملون بوي چې الباسي هغه چا سره پیدا نشي چې هغه اسم په وزن د فاعل باندې وي فاعل باندې وي ومثل قنفخر مثل د قنفخرون من عامله د عاملنا علمل ويقين فخر دا معلوم کا چې د دې دا وزن سده نو دا فعل للن ده قين فخر فعل للن ده دا چې د عاملنا جوړه
نو عین مال لون بوي عین مال لون التلامنا مکرر شیو لام مکرر کا نو عین مال لون پکې وایا ومن باع دبان جوړه وقال وقال جوړه نو بین يعون بوي او قن ولون بوي بالاظهار د اظهار باندې یعنی ادغام به کې نه کې للماسی د وجه د التباس نه بعلق دین دا علق دون سره علق دون وزن دا په کلام د عربو کې موجود دی علق دون فعل وزن موجود دی خیال کې مراله د اوخ باندې چې کوم کته پرتیو باغی کوم لرګي داغي یوې حسیته چې کوم نه ویل کېږي مخې طرف ته سټ طرف ته چې کوم وي هغه یو لرګي اپیس زوړان دي هغه ته ویل کېږي نو که چرته تعملنوي د علق دون پشان بشي او یادی قولنوی یادی بیعنوی نو دا بچه کم دے فعلن پشانتی شی او دا التباس پیدا کئی لہذا دا نون با مدغم کے نا نون بچه کم دے پدی کے با اظہار کے نو عین ملن بین یعن قن ولن دا سی بوئے فیہن پدی طولو سی بوکی ولا یبنا مثل جحنفل من کسرتو او جعلتو لرفزهم مثله نبشي جوړولې په مثل د جحنفل باندې د کسرتو نه چې جوړ کې د جحنفلون پوزن نو دا به کسن رون شي فعن للون د جحنفل کم وزن دی فعن للون نو دا که د کسرانه جوړې نو په کسره کې ماده کاف سین دی نو کسان رون بشي کسان رون دا داس یو وزن دی چې مطلوب دی په کلام د عربو کې او د جعل جوړه نو جعل للون دا وزنم په کلام د عربو کې مطلوب دی لرفزهم د وجد ساقطولو د علماؤنا یا د عربونا مثله په مثل د دې باندې یا بل وجوي لما ينزم من ثقل د وجد دینه چې ثقل یعنی دې کې ثقل دا کلمه ثقيله ده او لفظ یا د وجه د التباس یا د وجه د التباس نه د چا سره د التباس راځي فعلا سره د التباس راځي ومثل ابلم مثل د ابلم افعل وزن ده ابلم کوم وزن ده افعل وزن ده من وایتو چې دا جوړه د وایتو نه د وایتو ماده معلومه چې هغه واو ده حمزه د ویلا یعنی دا لفیفی مفروق دی او محموز العين دي وايتو ندين با او ان جوړ کړه کسن با او ان جوړ کی د دې ابلم په شانتي جوړنه ابلم افعل وزن دي نو په دې واو او حمزه او یې کی فی کلمه واو ده نو حمزه پیراوړه زائده نو او ينشو او ينشو په او ين کی دا قاعده وکړه چې په دې او ين کی دا اخیرانه یې قاضی قاعده په کې جاری کا نو او انشو او نو او ان خو حالت جری کینو په دې وجه او ان ویل شي او ان بشي ها او ان ومن اویتو او چې جوړوي د اویتو نه اویتو کې ماده حمزه وو یی یعنی دا محموز الفادی او لفیف مقرون دی دا اوین ګویا مدغمن په دې حال کې چې ادغام به پکې کړی شوی لوجوب الواو د وجه د وجوب د واو نه یعنی دا او ينشو او ينشو نو په او کې خدا به او کې چې په دا حمزه ته قاعده به جاری کې ثانی حمزه ساکن اول مضموم دی دا په بدل کې په واو باندې نو او ين بشي او ين بشي چې او ينشو نو په دې یون کې په دې یا کې به د قاضي قاعده جاری کې او دام جائز دی چې د ماقبل ضمه په کسری بدل کی د ماقبل ضمه په نو او وین بتینا جوړ شي او وین بتینا جوړ شي بخلاف توبیه په خلاف د توبیه باندې چې باندې کې دا وو په وو کې نه مدغم کیږي الکه اولی نه مدغم کیږي ځکه چې دا وو دا د حمزه نه بدل راغلی دی خود دا تبديل وجوبي نه دی جوازي او بلې او چې حمزه ته راشي نو انت کې تبديل د حمزه سي وجوبي ومثل يجرد اول کتاب کې تا اجرد ورتا تماوي چې دا لفظ اجرد دی اجرد په کې چې قلیل مستعمل دی
اصل لفظ څه دی اجردن افعلن په وزن باندې د یو بوټي نوم دی مثل اجرد سبزیانو کې ها افعل وزن دی اجرد وزن دی افعلن کو من وایتو دو ایتو نه وي دو ایتو ماده معلومه ده نو ایون شو په ایو کې بداوو د وجه د کسرین ما قبل نه په ی بدل کې نو ایون شو دا حمزه هغه چې کوم دی نو په ی بدل کا بچای بدل کا مطلب په ی مو بدل دا قاضي قاعده په کې شاو کا نو ابا ی حذف شي چې ی د حذف نه ان بدل شي ومن اویتو او د اویتو نه چې جوړه ایون به وی نه قواعد په جاری کیږي کنه خو سوچ وو د واړې لیک په کلار باندې سوچ واړي ها ګران نه اویتو نه جوړه د اجرت په وزن باندې نو ویون بشي نو په کې دا حمزه په ی باندې ویون بشي په یون کې به د قاضي قاعده جاری کی او دغه وو په ی باندې بدل کی د کسرې نه بعد په اخر کې واقع دی ی نه بعد په اخر کې واقع دی نو په ی دی نو دوی غاره جمع شوي ادغام دیو کو نو این ته نه جوړ شو فی من قال احیو په مذهب د هغه چا باندې چې هغه احیوي سمانه په احوا کې چې کله په احوا کې تصغیر کوي کنه نو اصل شو احیویو احی د دې د تصغیر نه څو راځي کنه او په یې بدل کا یو یې خپل د لام کلمه نو سوې غانې شوې درې تا ته ویلو د تصغیر په مسائلو کې چې درې یې غانې د تصغیر په صورت کې جمع شي نو ثالثاً درې مې دا به حذف کې نسيا شابسي نو احيو شی بغیر منصرفي ولې بغیر منصرفي ځکه وجود د حمزه چې کوم شرط دی د وزن فعل د پر هغه موجود دی لہذا دا بغیر منصرفي ومن قال احين سو کی احين وي په حالت درفع او دجر کې قال اين بوي احين په کوم حالت کې وي هغه په حالت درفع جری کې وي چې دغه د قاضي قاعده جاری شوی دا احيون د قاضي قاعده به جاری شو اعراب په حالت رفع او جری کې تقديري وګرځیدل ومثل اوزتن مثل د اوزتن چاته ویل کوي اوزتن باتا پیجنې باتا خبره پوښوي هغه ته ویل کیږي اوزتن خان په هوام ګرځي او په وبو کې ګرځي هوام ګرځي په وبو کې ګرځي پوښوي اوزتن داله اوزتن څه دی زازتن افعلتن افعل خالی من و آیتو چې دا و آیتو نه جوړه نو واپس لاړ شه اوس دی و آیتو تا آیا یون نو دا کی وو خو بدلیه بدلې ځکه ما قبل دې مقصور دی نو ایون بشي ایون خو په دې کې دا اوله بعض علماء بدل کی په الف باندې نو تون بشي آیاتون بس جوړ شي آتون به جوړ شي ومن اوایتو او د اوایتو نه چې جوړه ایاتون به مدغمن په دې حال کې چې مدغمي اوایتو وایاتون په دې وایاتون کې دا یې د وجه د فتحې د ما قبل له په الف بدل کې او دا حمزه په یې بدل کې او دا وو دا یې نه پس واقع شو دا دې بدل کړ بعض علماء په دې طریقه کوي چې ایاتون پکې وي او بعض یې نشي وي چې دا وو یې په اخر کې چې کوم رااله خیال کړاله وایاتون نو دا وو په یې باندې بدل کی چې وو دې په یې باندې بدل ک نو نه وو د وجه د فتحې د ما قبل له پالی باندې بدل کی پالی باندې او دا یې بدل کی ځکه وایاتون دې کنه یې متحرک ما قبل مفتوح پالی بدل شو او دا حمزه دې په یې بدل کړه نو ایاتون
ایا تون پکی ویل شي مدغما ومثل اطلخم مثل د اطلخم من وایت د وایتنا ای ایا اطلخ مامره اطلخ ماما افعل لا موزون به دا من وایت د وایتنا جوړه د وایتنا نسبت جوړ شي ایو آی یا ایو آی یا سوئے گا نہیں او ډیر شي اخیری دا لوجه د فتحې د ماکمل نه پالی بدل کړه په دغه دوه یګانو کې د ادغام وکړه ادغام دی به وکړو او ایو دغه وو دی په یی بدل کړه حمزه په خپل حال پاتې شو هغه دوه یګانو کې چې ادغام کړو ای ایا ایا ای ایا شو ومن اوایت او د اوایت نه جوړه ای ویا به ځکه چې دلته کراوي ای وایو یا ای وایو یا دغه دوی وګانی کې ادغام وشو کنه اول ساکن ثانی متحرک د واخری د وجه د فتحې د ما قبل نه بالغ بدل شو او دا حمزه په ای ویات نه جوړ شو وسئل ابو علي عن مثله ما شاء الله د ابو علي نه تاسو کړی شو سئل تاسو ته وکړی ابو علي مولاله عن مثله ما شاء الله د دې ټکی تاسو کړی چې ما شاء الله ما شاء الله سده پاسل کی ما شاء الله ما شاء الله شاء دې کنه شاء سده سمع باندې باب نه قياس شاء شاء دې کنه یہ متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شي خطبه تلفظ څنګه ما شاء شاء الاله الاله الله اصل سو الاله نو تبلاوي اصل کی ما شاء الاله ما شاء الاله دا به اولق نه جوړه سیو ته وي دا د اولق نه اوس په اولق کې ماده سوګه القا یلیقو ده کولقا دا اولق فعل وزن ده او کنا دا فعل الوزن ده افعل وزن ده که افعل وزن شي حمزه زائد ده د ولقا یلیقو ولوق نه ماخوذ ده ولوق خیال کې مراله عشق و محبت ته ویل کېږي او کله علاقه نه ماخوذ شي علاقه یلیقو دا وو په کې چې کوم دی زائد شي بیا به فعل وزني نو د جواب ورک فقاله چې چا تاسو ته د جواب ما علاقل الاقو واللاقو على اللفظ بنا په موجوده لفظ باندې والعلاقو او علاقو على وجه با یو طریقه باندې بنا علی بنا کدا ټکی په دې خبره انه فعل جلا فعل له یعنی دا ماده چې کوم ده حمزه لام او قاف دي نو ما علاقه ما شیاء خو دلته ما علاقه زیات مناسب دي ښه ځکه چې د شاء شو فتح باندې راغلی شاء یشیء خو زیات په چا راغلی نه په سمع باندې نو که چرته په سمع قیاسه نو دا علاقه په ځای علاقه وي او که په لا فتح قیاسه قیاس اول شي کنه حرف حلق الاشتاق کنه په دې د لام کلمې باندې نو علاقه و د قیاس کړي په فتح باندې بس منګه څه ویلي کو فتح دي دنیا نه ورانیږي ښا ما علاقل الاقو دا الاله څه شي الاله واللاقو کده سی وې نو بیا بلا ما علاق اللاقو ما شاء الله دا علاقه دغه ټکی هو په خپل دی وې خدا واللاقو الله شو الله شو على اللفظ والعلاقو على وجه بنا علاقوم ویل شي علاقو دا بسوي دا الله لفظ شي الله ځکه یو قول تاسو په دې کې مخکې ویلو یو خداو چې دا غیر جامد مشتقل جامد دی بس خبره خلاص شو کنه شافعی په ابتدا کې متا په لفظ د الله کې قولونه ذکر کړیو کنه نو یو داو چې دا الله دی بس مشتقل نه دی نو خبره خلاص شو ٹھیک شو دویم دا چې مشتقل نو بیا په علماوی دا اله یعنی اله اللفظ دی الف لام داخل دی
خو طالب مراحه کې ان شاء الله راشي کوم ځای کې مراحه کې براشي چې التوي دا ال لا هو ال لا هو نو ال لا هو کې خو به واضح دی اول ساکن ثانی متحرک دی الله هو نو دا دې چې وې دسي چې دا الله الالقوب وي دا ال لا هو شو ال لا هو شو نو په دې کې خو ادغام نشته کنه نو الالقوب شو على وجه بنا على انه فعال دا په دې وجه باندې چې دا فعال وزن دی دا اولق او ماده حمزه لام قاف دي واجاب باسم او د جواب ورک ابو علي د اسمن بالقن چې دا اسمن بسنګوي نو القن بوي او بالقن یای په القن سره ورک على ذلك هم په دغه طریقه باندې مطلب دا شو چې په اسمن کې چې کوم دی ما اصل ماده وسیمون یا سومون نو د جواب ورک اسمن پشان دی دا حمزه مکسور ویلا دا فی کلمه پسیمون کی نو القن بوی کنه او یا القن بوی لکه سومون ویل کیږي وسأل ابو علي ابن خالويه تپوس ابو علي وک د ابن خالوینا دیو سړی کنیت ته عن مثل مستوار د مثل د مستوار استطوار يستطوير دا کوم باب دی باب استفعال دا د حذف د تیپ کې راغلی پرون دي مقواعد کې وي چې دا مستطوار کله کله تی حذف کیږي کنه کله کله په باب استفعال کې قران شریف کې بدل راشي کې دی وی کړه معلم تستطيع عليه الصبر معلم تستطيع انت کې تستطيع نه وي تی حذف شوی دا مستطوار دی مستطوار د سین تی په کې د باب استفعال دی نو هغه تی حذف شوی دا نو مستوارون ویل کېږي نو هغه وی دا جوړ کړه چانه د ااتون چانه جوړ ااتون دا اوایتون دی فظن مفعالا د ګمانو کې چې دا مستوار مفعال وزن دی احتمال پکې شته کنه مطلب جاز دا سقرانه ماخوذ دی نو مفعال وزن دی الف پکې زائد راغلی میم په اول کې زائد راغلی نو مستوار مفعال وزن دی وتحیر خری په خټه کې ونخر حیران شو چې څه ویما د اتون نو څنګه جوړو فقال نو وی مساء ولي مساء په دی وجه باندې وی چې دا مفعال وزن دی او دا مفعال وزن د اتون چې جوړیږي نو مساء به ویل کېږي مساء اخر کې چې کومه ده هغه حمزه په خپل حال ویل کېږي او دا مسایا بشي مسایا د الف خو زائد راغلی دی چې زائد راغلی دی نو هغه یو په الف بدل شي فاجاب على اصله د جواب ورکړ په خپل قانون باندې قانون د داو چې په دې مبني علیه کې حذف راغلی او د قانون او د قاعده مطابق نو په دې مبني کې با ته هم حذف کوي نو دلته قاعده او قانون شکل کې جوازي د خوشتا مستطوار کې د دې حذف کول وعلى الاكثر بنا په مذهب اکثر باندې مستعاء سبب مستعاء یعنی ته دا مستوار اصل معلوم کی هغه ده مستطوار نو مستعاء بدل تکي وسینته او بګرش وسأل ابن جنی تپوسو کو ابن جنی پیریانی مولا پیریانی ابن دای اسم کنیت دی بده مشهور شوی دی کله د سیوشي کنه چې دا اسم کنیت خو اصل وضع دی د لپاره چې نسبت به پکې خاندان ته شوی پلار ته زوی ته خلک نه ابن عمر خلک وي ابو علي خلک وي ټیک نه کنه خو کله کله ګوره اسم کنیت په بل صفت باندې مشهور ابو تراب حضرت علي رضی الله عنه سوی ابو تراب د پلار د زوی نو تراب تراب نو هغه په خاورو کې ملاس تو خړ پړ شو نو صاحب د خاورو په خاورو خړ کړي نبی رسول الله یا قوم یا ابا تراب اے د خاورو پلار پاسا د خاورو پلار مطلب
فلق تابو يخاوي الختمي نباسا دغا ابو تراب كلا دقا سيدا ابن جني پیریانو سره به سکارون نو خلق دې پیریانو زوی یو پیریان تختول تپوس او کده ابن خالويه ده ابن خالوينا عن مثل كوكب فمثل ده كوكب باندې كوكب كم وزن ده فوعل كوكب كم وزن ده فوعل ده كوكب پشانتی جوړ کا من وایتو ده وایتونا پچانا ده وایتونا وایتو کی ماده سوق دی واو حمزه یہ مخففا تخفیف پکیوکا مخففا تخفیف پکیوکا مجموعا بی جمع کا جمع السلامتی پا جمع سالم سرا مضافا بی مضاف کا الایاء المتکلمی یہ دا متکلم تا فتحیر ایزن ابن خالوی بیا خرف خطا کی بیا حیران جی جو سوتا ہوئے نگورا جوڑ کا دی واو حمزه او یین کوکب نو دلتا ماده سره واو سشیلی فا کلمه دلی فی کلمین برستو سراوڑی واو بزائد نو واو یون بشی واو آیون بشی تخفیف بکیو کی تخفیف بداو کی چه دا دی حمزه دا حرکت بدی واو تا نقل کی دا زائد واو نده نو واو یون بشی واو یون بشی اسی چه کم ده جمع که پا جمع سالمه بانده نو واو یونا بشی بیا یو اضافتو که یہ دا متکلم تا نو خلق کوئی چی دا نون دا جمع پا اضافت غرزیگی تاسو کنی کم دیس خبر زمون کنی که خودش دا خواه چی دس دا نو اتفاق ناره نو دا نون پا اضافتو غرزید نو وویویشو وویویشو اس وویوی که لانجا جوڑا شولا دلتا که ووی جمع شو ووی جمع شو وو دی پا یہ بدل که ادغام دیو کو وویویشو او دی دو وونو کسو کا دوار وونه په اول د کلمې کلاله نو چل وو اول په باندې نو اویت جوړ شو سم دمه کال درو خیال کې مراد ها فتحیر فقال ابن جنی ورته اویه دا چې موږ په کومه طریقه جوړ یعنی اول بد داسې وکي چې دا کوكب وزن به جوړ کی کوكب وزن بیا به په تخفیف او کې تخفیف نه مراد دا چې دا حمزه حرکت به ما قبل تنقل کې حمزه بدل او غرزه بیا دا غینه به جمع سالم او کې جمع سالم خو سم ادمه ده کنه وو یی کنه وو نون دي کنه بیا به اضافت وکړو په اضافت نون غرزيږي کنه نو یې برستو راوړي دا کې به ادغام وکي او دا اولنی دوونه په دې کې بل اول په چا بدل کې په حمزه باندې اویه ومثل عنکبوت او په مثل د عنکبوت باندې من بیعتو د بیعتنا بیععود عنکبوت بیععود دا به ولی بل شي ځکه دا عنکبوت فعللول دی څه شي دی فعللول کپشان د عزرفوت باندې او عزرفوت فعللول دی نو عنکبوت فعللول شو چې د بیع نه جوړه نو په بیع کې چې کومه ماده بایع عین دي نو بیععود وبکیوه بیععود ومثل اطمئن او مثل د اطمئن چې دا اطمئن نه دی افعل لا لا افعل سلامون شو بکی دیارلس افعل لا لا درې لامونه بکی نه لکه نه ها دا چې اوس جوړه نو په دې بیع کې لام سوق دی عین سو عینونه وراوړي درې نو ابياع عا ابياع عا نو ادغام بکی وکړه ابياع عوایا ابياع عوایا مصححا په دې حال کې چې په دې کې به اعلان نه شوي ومثل اغداو دانا او مثل د اغداو دانا دا اغداو دانا څه شی دی موزون به سره افعوا علی عین کلمه مکرر شوی ده او دا غي په مینس کې واو زائد راغله په شان د اخشوشنه باندې په خو په زمانه کې تعویل نو اخشوشنه اغداو دانا من قلتنا نو باغي کې عین کلمه مکرر شوی ده او یو پکې واو راغلی دی نو عین کلمه په قاله کې سره واو دی کنه نو دا واو دا مکرر شي د دې مینس کې به بل واو راوړي نو اقواو ولا نو دا واو نه په خپل مینس کې مدغم کا اخیری اقواو ولک اقواو ولا وقال ابو الحسن اخفشك وي اقويدا هغه وی چې دا واونه بدل کې په یې باندې د پاره دی
چې دا واوین واوین نه دي سهري واوات اجتماع ثقيل له په نسبت سره د واو او د یې د اجتماع نه نه کوي للواوات د وجد واواتنا چې دا ثقيل ومثل اغدودنا مجهول کا اغدودنا رفعو الى نو اقوو لوي او ابيو يابوي مظهرا په دې حال کې چې په دې کې باندې ادغام نه کړي دې کې به ادغام نه کې او قوي او ویلا دې کې چې کوم نه خصي خل پیدا کیږي چې کله ماده پکې موجودي نو دا ماده سبب د تخفیف دی او چې کله دا تا مدغم کو نو مدیه کې ختم شي او مثل مضروب مثل د مضروب من القوه د قوتنا مقوي به مضروب خو مفعول وزن دی قوت کې ماده چې کوم دی قاف وو دی قاف وو دی لفیفی مقرون دی په ځای د عین او د لام نو چې کله تا نه مضروب په وزن وي نو مقوون بشي مقوون بشي خیال کې مراله نو تاسو ویلیو چې د یو اسم په اخر کې دوه وونه راشي ما قبل ته مضمومي نو دغه دوه وونه به معن په چا بدليږي فیا او د ما قبل ضمه په کسره نو مقویون به ومثل عصفور مثل د عصفور فعلول وزن ده سو وزن ده فعلول وزن ده دا فعلول وزن دې کې چې کوم ده قاف او واو ما دري نقوون سوون جمع فعلول عصفور فعلول کی یو لام راغی بیا هغه مکرر شو خیال کړه او دانه کې دانی مینس کې واو راغی نو دلته کې یو واو عین کلمه ده بل واو چې کوم ده لام کلمه شو بیا د لام کلمې نه رستو بل واو راغی زائد بیا بل لام راغی نو فعلول قوون شو اول دوار وونو کې به ادغام وکي او دا رستنی دوار وونو په یې بدل کې او د ما قبل ضمه په کسره بدل قوون بوي ومن الغزو او د غزو نه چې جوړه د عصفور په وزن نو غزویون بوي ځکه په غزویون کې ماده غین سي او واو ده نو غزوون بشي دلته سو وونه درې اخیرین دواړه وونه په یې بدل کې قاعده معلومه ده او د ما قبل ضمه په کسره باندې غزویون بشي خالي ومثل عزود فاعل وزن ده من قضایت د قضایت نه قاسم څنګه به ځکه چې د قضایت ماده قاف زواد او یی قاف زواد منګله دې زواد دی یو ځای نه خطا کله زواد دی او کله زواد دی او کله خدا دی نو موږ نه یو خطا کړی دي خو زمانہ ټیک په تمخ ته لیکل کنه نو کته زوادی نو زواد وای کته دوادی نو دواد وای کته خدا دی نو خدا خبره باندې پوښي هیڅ دنیا نه ورانیږي موږ به ونی څه خبره نه ولا ضالين ايو مولا پسې موږ کو ولا هغه پکې لا ولا ضالين هغه مې نو نه پکې بدل پیدا ولا غنیم پکې وي او دغه دا نوري پکې را پیدا کړ مې راشه کوي ګوري وسته چې کوم دی اله چې سبا اشاره نو خیرت کې چورو مې دا هم پکې پاکرتون کې دا همي پوښوي ته ولې کېږي یخنه سمیا خري هغه د چې आवाज وشم د دې پټه ولګی ولای زما آشنا چې ټول دنیا دی خبره پوښي ټول دنیا چې خیبت داسې فرض کا نو د قضا ماده صدا قاب زواد او یی نو دا عزود په وزن جوړ کا نو قازویون نو د دې نه ما قبل الازواج زمه په کسری بدل کړه نو قاضیون بشي پای کې د قاضي قاعده وکړه نو قاضین بجوش ومثل قذعمله فعللة ده فعل ليلة سلامون شو دعا فعل ليلة دري لامون شو سلامون شو دري لامون د قزانه جوړ کا نو قزایو یا تن سو یې غانې شو درې یې غانې شو
نو یوبتی نسیان حذف کی یوبتی او دې نور دو کې با ادغام کې نو قضیتون مش کمعیته فی التصغیر لکه په معاویه کې دي تصغیر چې کول معیتون دی ځکه تدریج غانې جمع شوی یا هغه یو دي نسیان بلکې دا ویلو کدرې غانې وی نو ثالثه به نسیان حذف کې او کدرې ورډې بیا به هم حذف کې کنه دوی غانې وګړي ومثل قزامیلة مثل د قزامیلة فعلیلة درې لامونه دلتم دي خودلته کې د دویم او دریم لام په مینس کې یا راغلي د ظاهره نو قزویه به ځکه دا جوړ شو قزایه یتن قزایه یتن یوې به حذف کې دوه کې وای ادغام کې او بیا دا ما قبل او په باندې بدل کې د محیین په شان ومثل حمصيصة مثل د حمصيصة باندې فعليلة ده قزوية دا بقزية و قزيية خل کړه درې غانې بیا جمع شوې چې درې غانې جمع شي په اخر دواړو کې ادغام وکړو او ما قبل له په بدل قزوي قزوي فتقلب بدل بکړي شي دا یې اوله په واو باندې کړه حویتن پشان در حویتن لکه فرحا کې چې لیکو نو رحی حویتن دې کې ومثل ملکوت او مثل د ملکوت قضوت ملکوت فعلوت وزن دې سو وزن دې فعلوت وزن دې نو دا با قضا یوت قضا یوت نو قضا یوت کی یہ متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شو الف دې حذف نو قضاوت خدا فعل نه دی قضاوت بلوي قضاوتون بوي سموي ملکوت نه څنګه دغه په شان جوړه کنه ومثل جحمرش د بوډۍ په شان نه وزن مویا فعل لله فعل للون جحمرشون چې د قضا نه جوړه نو قضیایون بوي کنه سموي قضیایون په اخري کې د قاضي قاعده او کنه قضیایون بشي ومن حییتو او د حییتو نه جوړه حی یا یون 112 شریګانې پیږي لکه چې د عین کلمه هم یې ده او دلته چې کومه ده لام کلمه هم یې ده او هغه مکرر شویم ده نو حی یا یون نو باغی کې هغه یو یې حذف شو د دوو کې چې کوم ده ادغام او شنو حیوین شي ومثل حل بلا مثل د حل بلا قزیزا حل بلا فعل لال ده نو دا قزیزا شو څه شو قزیزا نو قزیزا کې د دې حرکت زوات ته نقل شي قزیزا یون څه شه ده قزیزا یون اخر کې الف راغی پس د الف زائدن حمزه یې راغله پس د الف زائدن په حمزه نو قزیزا شي ومثل دحرجت مثل د دحرجت من قرأت جوړه دحرجت فعللت وزن ده رباعي مجرد صيغه ده د قرأت جوړه نو قرأت سبوي قرأت نو تاسو ویلو فصول اکبری کې براشي چې حمزه ساکنه پس د حمزه متحرکین راشي په چاو بدلیږي په یاو بدلیږي یا حمزه متحرکه پس د حمزه ساکنین راشي ویلې ښا نو دا دویمه حمزه په یې بدل کړه نو قرأت شو دي کې ټول دغه قواعد ته اشاره راځي په دې وخت کې هم په تدریج وکړي وایي شي هغه دې چې چاوي ودونه ګړندې ول روانې وي درست نه په زور دي لنګ زور نو موږ په زور دې سوګه ومثل سبترن او مثل د سبترن فعلن ده سبترن فعلن ده خبره باندې پوه شئ دا به جوړ کی د قراءه نو قراءه اون بشي قراءه اون دلته کې دا حمزه متحرکه د حمزه ساکنین بیا غا قاعده شو په یې بدل شو نو قراءه یون شو ومثل اطمئننت افعللت ده اطمئننت اقرأ اقرأ اتو اقرأ اتو نو په اقرأ کې د دې رین رستو چې کوم حمزه داغه پالي بدل کړ او داغه نرستو چې کوم حمزه لا
دغه په یی بدل کړه حمزه ساکنه د چا رستوراله د حمزه متحرکینا خبره پوښی او نو اقرا یاتو دام جایز دي چې دا حمزه د وجد فتحې د ما قبلنا په تبديل جوازي باندې پالي بدل کې نو اقرا یاتو کوي ومضارعه يقرئ او واضح دي کوي يفعل له بوزن باندې مثل يقرئ او پشان د يقرئ او باندې الخط علم خط